د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د نن خپرونې ته مو زه اسماعیل شاکر هرکلی کوم. په نن کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د سیمې هیوادونو په وروستیو څرګندونو غږیږو. په دې لړ کې ایران ویلي د هیواد امنیت یې افغانستان سره تړلی دی، نو ځکه د دغه هیواد وضعیت له نږدې څاري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دوی تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی او په دې برخه کې د اسانتیاو په لټه کې دي. اخوا روسیې ویلي دي چې د طالبانو له لوري دغه هیواد ته هیڅ ډول مستقیم ګواښ نه دی متوجه. په کابل کې د روسیې سفیر ویلي دي چې طالبان دومره پیاوړي نه دي چې په افغانستان کې ستر ګواښونه جوړ کړي او تر ډیره جګړې ته ادامه ورکړي. او په همدې حال کې ازبکستان بیا وایي چې د سیمې هیوادونه دي د افغان جګړې په ختمولو کې همکاري وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف وایي چې افغان جګړه نظامي حل نه لري او طالبانو ته پکار ده چې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. اوس بحث دا ده چې د سیمې هیوادونو وروستۍ څرګندونې په څه معنا دي، د سیمې هیوادونه څنګه په دغسې وضعیت کې چې افغانستان کې جګړه تیزه شوې فعال شوي او اصلا دوی په دې برخه کې څه کولی شي. دغه مسایل په نن کې څیړو چې پر موضوع راسره دوه قدرمن میلمانه بحث کوي. په سټوډیو کې راسره د افغانستان د دیموکراسۍ مؤسسې مشر امام محمد وریماچ دی او له لندنه راسره پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز معرج هم په دې موضوع بحث کوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ ورماچ صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او معرج صاحب تاسو هم ستړي مه شئ. تاسو هم سلام علیکم. که د بحث معرج صاحب له تاسو سره پیل کوم، څه معنا لري دغه وروستۍ څرګندونې؟ ایران د افغانستان له وضعیت اندېښمن دی او دغه راز روسیه بیا طالبان ځان لپاره ډېر مستقیم ګواښ نه بولي. مننه. زه بیا هم تاسو سلامونه وړاندې کوم، تاسو تخنیکي همکارانو ته، قدرمن مېلمه ته او لیدونکو ته زه د کوم سلامونه بیا وړاندې کوم. ګورئ، په سیمه کې چې یو تغییر او تحول یو حالت راځي، خامخا د سیمې هیوادونه ډېر نګراني ښیي، ځکه دلته د ټولو د مشترک ژوند یو مشترک ژوند دی. یو د سیاسي لحاظه اړیکې دلته موجودې دي، نه تنها سیاسي اړیکې، د تجارتي اړیکې دي، مفادات دي، ګټې دي او دغه نظام دغه سیستمونه چې جوړېږي خامخا بیا خصوصا په افغانستان کې یو ستراتیژیک او دالیز نقطه د سیمې هم ده او دلته بیا د بل ګاونډیانو په افغانستان کې ډېر له مخکې نه دلته ډېر کارونه کړي دي، ډېر کادونه روزلي دي، خپلې مورې دلته کېنولي دي. نو په دغه حالت کې چې یو تغییر او تبدیل راځي، دوی پوهېږي په دې باندې چې نن سبا دلته افغانستان ته توکان راځي. ترکیه هغه هېواد دی چې تاریخي اړیکې دلته په دې سیمه کې پخوا ډېر حکومتونه کړي دي. همداسې که کله بیا شمال سیمه ته ترکان راځي، بیا د ماول نهر یا د آمو سیند هغه خواته ترک تبار قومونه پراته لکه ترکمنستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، قرلقان او دا کسان هلته دي. خامخا دوی ته نګراني ښیي، خصوصا بیا ایران د مذهبي لحاظه دوی ډېر دې نه نګران دي، ډارېږي چې که چېرې طالبان راسي بیا نو دوی سره خامخا لږ مشکلات جوړېږي، ځکه مخکې هم دغه په عراق کې چې حشد الشبی د عراق د داعش په مقابل کې جوړ کړ، د دوی دا هدف و چې مثلا داعشان به له منځه بیایي. معلومات یې ډېر قوي ډېر غټ نخبګان، مثلا عالمان، اکاډمیان، سیاسون او قومي مشران د سني مذهب له منځه ویوړل. تقریبا تر ډېره حده پورې هلته دغه شویزم ډېر رواج کړ او ډېر پرمختګ ورکړ. نو دغه مسایلو ته په کتو سره نن سبا هم په افغانستان کې د یو بل بحران د کورنۍ روان ده. هغه په دې ده چې په ډېره غیر مسؤلانه توګه باندې وسله ویشل کېږي، وسله تېرېږي. اردو چې دغه همیشه به دغه خلکو ویلې چې مثلا دستاوردهای بی سالم اردوی ملی افغانستان است، نن هغه اردو ته په سپکه کتل کېږي، بې اعتباره کوي، داسې حالاتو ته جوړوي چې تاسو څه نه شئ کولی، موږ یې وسلې راخلو. معرج صاحب، فکر کوئ چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او روسیه د طالبانو پیشرفت نه یا په اندېښنه کې دي او یا دا چې دوی اوس په دې نتیجه رسېدلي دي چې طالبان پیشرفت کوي لګیا دي؟ دوی په دې باندې پوهېږي چې طالب چې شانه د طالب د بل چا په لاس کې ده، دوی په دې باندې خبر دي. دوی په دې باندې پوهېږي چې طالب غرب راولي دغه سیمو ته، د طالب په نوم باندې بیا داعش فعاله کېږي، د طالب په نوم باندې مثلا دلته څه ورته وایي جیش محمدي و فاطمونو دغه نور ګوندونه چې التحریر و دغه شیان دلته فعاله کېږي. بیا دغه اسلامي بنیاد لري، یغور خواته ځي دا مسله. اوس هم 20 زره یغوریان په ترکیه کې روزل شوي دي، د سوریې ټول داعشان تللي ترکیې ته فراري دي، 15 زره بندیان دي. داسې بیا وایي ډګر د امریکا ته په لاس کې ورکول یا ترکیې ته ورکول، دا کسان په ډول باندې بیا راولي په مخفي توګه.
دوی په دې پیږي چې د غربیانو نورې برنامې دي. دا چې ما وویلې د امریکې یو استراتیژیک ژور موخه دا ده چې مرکزي اسیا خواته لاړ شي، ترکیه راولي. هغوی وخت په دې باندې خبرو ته راځي. نو دغه مسله چې طالبانو دوی په دې باندې پیږي دا یو ډرامه جوړه شوې ده چې ولسوالۍ په لاس ورکول یعنې وسله ورکول طالبانو ته ده. بیا به بیرته دولت راځي دغه سیمې به بیرته نیسي. یوه جګړه د غیر مسؤل کسانو ته بدون نظامي حالت نه یو وسله ورکول دوی په دې باندې پیږي. بیا دلته لوی مسایل جنجالونه مخته کېږي. دلته بیا افراطي ډلې راځي. دلته دوی په خپله په ترکمنستان کې، په ازبکستان کې، حتی تاجکستان کې افراطي ډلې لري. بیا دوی راپورته کېږي. یو خوا د اوکراین مسایلو ته ډېر مهم دي، دې خوا د ایران مسایل، د اذربایجان دا د خپله ترکیې ګوره په اذربایجان هغه په ناروغه قرهباغ که کوم ځای په غلجي کې رول درلوده ډېر زیات. د غلجي نه دلته د دوی سره اړیکې موجودې دي. نو دې ته په کتو مه د خامخا دا نګراني سته ځکه پروګرام هم دغه ده چې نیم افغانستان شمال سیمې به ترکان ته ورکول کېږي، جنوب خوا به پاکستان ته په کټور ورکول کېږي. نو پاکستان یو مجري هېواد ده، هغه خپلې ګټې ګوري. نو دې ته په کتو سره خامخا سیمې هېوادونه په یو لاس په موږ باندې مسله لري. که موږ 80% خپله بودیجه په امن په سوله کې مصرفوو او که تفاهم د سیمې هېوادونه وي د هغوی لاسوهنه بنده نه کړو، موږ په تفاهم سره ونه کړو، د هغوی ګټې خپلې ګټې تشریح نه کړو، موږ سوله هم نه سره راوستلی، بل د سیمې هېوادونه مستقیم به ولې په افغانستان کې لاس لري. دوی ته په وړیا توګه اوبه ورځي، معدنونه روان دي، زمرود او لاجور روان دي، د ماجور نه په نوم د فاطمې نه په نور استفاده کېږي. غیر معیاري توکي دوی راځي. د هېواد لوی مارکېټ ځان ته جوړ کړی، دوی نه غواړي دا ګټه له لاسه ورکړي. ډېره مننه. بېرته راګرځم ته سماري صاحب. چې مثلا غرب ته راسي، نه ایران خوشحاله ده، نه پاکستان ته افغانستان کې ثابت ثبات راسي یا ثابت نظام د تجویز کې بیا دوی خواسته نه برابر کېږي. ډېره مننه. د بیران دغه وضعیت دغه ګډوډي ته دوی خوشحاله دي. بېرته تاسو ته راګرځم. وریماچ صاحب، تر دې وړاندې پاکستان د طالبانو د پیشرفت خبره کړې وه. حتی د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې که چیرې طالبان په افغانستان کې پیشرفت کوي دوی خپلې پولې له افغانستان سره تړي. اوس ایران وایي چې د افغانستان وضعیت له ډېر نږدې څاري او دوی د سولې په پروسه کې مرسته کولی شي. واقعا څه معنا لري دوی دا څرګندولي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته شاکر صاحب او جناب معراج صاحب او ټولو درنو لیدونکو ته. خبره دا ده د سیمې هېوادونو نه خبره دا کار خطا ده. سیمې هېوادونه د خپل منافع هم نشي تعریف کولی او د افغانستان دپاره هم دوی داسې کوم ځانګړی پروګرام نه لري. مونږ تاسو شاهدان یاست په دغه 20 کالو کې د سیمې هېوادونو افغانانو ته وویل چې چیرې امریکا او ناتو له افغانستانه وځي نو صلح به تامین شي، نو افغانستان به پرمختګ وکړي. ځکه چې اصلي ستونزه چې ده د امریکایانو او د ناټو شتون په افغانستان کې ده. دغه د اوس امریکایان وځي، ناتو وځي او سیمې هېوادونه د افغانستان د راتلونکي دپاره د صلح دپاره هیڅ برنامه نه لري. هیڅ چې افغانستان کې سفر ونه کړي چې دغه یو منل شوی نظام یا څوک چې په حکومت په راز کې د دوی ته وویل شي چې افغانانو د مونږ ورونه استئ، سره موږ شریک فرهنګ لرو، وینه مو شریک ده، پوله مو شریک ده، لر و بر یو ورونه یاستو، مذهب مو شریک ده. تاسو تشویش مه کوئ. دغه د اوس چې امریکا ځي، ستاسو ګاونډیان، ستاسو ملګري، ستاسو ورونه ستاسو په څنګ کې دي. ستاسو د صلح دپاره مونږ دغه پروګرام لرو، د افغانستان د بازسازۍ دپاره دونه بودیجه لرو، ستاسو د نظامي د امنیت دپاره دونه بودیجه لرو. هیڅ چا دا خبره ونه کړه. دوی څه وکړل؟ ګاونډي هېوادونو یا د سیمې هېوادونو دوی ویل چې بس طالبانو ته هم پیسې سلا ورکړلې چې هله ولی امریکا باید دغه ځای نه ولاړ شي. دغه صحیح ده، دغه د اوس را روان ده. له بل پلوه دغه خپل پخواني جنګیالي ملګرو ته پیسې سلا ورکړلې چې متوجه اوسیږي که سبا دپاره کابل حکومت نظام سقوط کوي نو تاسو که چیرې طالب نیسي بیرته بیا طالبان وهئ چې دا مه پرېږدئ. له بل پلوه څه کوي؟ خپل هغه پولې امنیت ساتي چې پام کوئ چې خدا نخواسته که چیرې دلته ګډوډي کېږي، خدا نخواسته نه چې ګډوډي دې ودې شي او دلته د عاجوج و ماجوج دا بلا خلک د مونږ سیمې ته وردننه نه شي، نو باید دا ځای کلک کړي. سیمې هېوادونه، ګاونډي هېوادونه د افغانستان د صلح د امنیت لپاره هیڅ پروګرام نه لري. سیمې هېوادونه که چیرې مشخص هدف ایران، پاکستان، هدف ایران، پاکستان، روسیه، چین
دغه هیوادونه چې دي هېڅ پروګرام نه لري. ستاسو له خبرو داسې څرګندېږي چې د دوی پروګرامونه د افغانستان په زیان هم دي. بالکل. ځکه تاسو چې وایي چې دوی ځایي مالیشې کېدای شي ځایي قماندانان مسلح کړي او یا هغوی چې دوی سره په یو نوع تړاو درلوده پخوانه دوی ملګري ځکه چې دغه هیوادونه په افغانستان کې تقریبا دا 50 کاله کېږي دوی خپل عمق استراتیژیک پروګرامونه لري او خلک ټرینینګ کړی دي او د خلکو ته پیسې ورکړي دي سرمایه ګزاري کړې دي استراتیژیک ملګري لري. نو اوس د دوی دپاره خلک وایي چې دا د افغانستان جنګ چې ده د سیمې هیوادونو دپاره د ګاونډي هیوادونو دپاره په خیر نه ده. ولې نه ده؟ د هغوی پېښې پې ګټه ده. د افغانستان جنګ د ځینې د منطقي هیوادونو دپاره ګاونډي هیوادونو د هغوی ملي منافع تامینوي. ولې؟ ته نور اقتصاد د پیاوړی نه ده، ته یو مصرفي بازار به وي، اوبه مدیریت نشي کولی، سر پورته نشي کولی، د ټول ورجانه څه چې هغوی به وایي ته هماغسې به مني، یو دوه نور نشي کولی. بناء دلته اوس په دغه حالاتو کې نه د افغانستان جمهوریت کوم په سیمه کې واقعا ملګری لري، نه امارت کوم ملګری لري واقعي، او نه د مقاومت کوم ملګری لري. دوی نه وارخطا ده د سیمې هیوادونو نه چې دوی باید ښه پروګرام نیولی وی. باید ایران، پاکستان، روسیه، چین سره ناست وی دغه د مونږ خو دا دونه کوشش وکړو دغه د اوس امریکا شړو، امریکا ځي دغه اوس د افغانستان حالت څنګه مونږ مدیریت کو. یو چا سفر ونه که چې کابل حکومت ته ویلی تاسو وارخطا کېږئ مې طالب هم افغان ده، تم افغاني څنګ په څنګ کې کښېنئ او مونږ تاسو باندې هغه کوو. دغه د اوس سیاسي حالت راغی، 50 ولسوالیان یې سقوط شو، دغه د مونږ طالبانو ونیولي. څه مو ولیده؟ تعمیر بم کېښودل شو، وسایل ټول وسوځېدل او افغان د افغان په واسطه ووژل شو، که د هغه طالب ده که اردو ده که هر شی ده. او اوس نوې خبره دا راوځي څه چې دوی غنیمت کړی دي او دغه اوس دا ټانکونه او دا تالا او دا توپ دا ټول شیان وایي افغانستان نه ویستل کېږي. وروره ولې و طالب جانه ولې؟ دا خو ستا مال ده، دا خو زما او ستا شریک مال ده، ته ولې دا خلکو ته ورکوي؟ که ته اوس سبا دپاره دا حکومت نیسي، ته دا توپ و ټانک دې شی ته ضرورت نه لري، ته دونه مطمئن یې ورجان هغه ستا ستراتیژیک ملګري تا ته راپایه پورې تا سره مرسته کوي. دغه د کابل حکومت هم خو ډېر ستراتیژیک ملګري درلودل. نه کابل حکومت ستراتیژیک ملګري د لاسه ورکړي دي، مثلا امریکا نه ده ورکړی، اما کوم توقع چې مونږ وو هغه هم نه ده شوی. څه توقع وه؟ توقع همداسې باید دلته په افغانستان کې بېله پرته کوم جنګ، بېله دونه مړ کېدلو نه، بېله دونه دا چې دونه چې ور واخلي دا ولسوالیانې، باید دلته صلح راغلی. ولې مونږ دا خلک په جنګ اچوي؟ خبره داسې ده چې باید افغانان خپله ویښ شي. افغان وژنه د افغان په واسطه دا کوم هنر نه ده. که دلته څوک د اردو په نام، که څوک د جمهوریت په نوم، څوک د امارت په نوم، څوک د مقاومت په نوم دلته وژل کېږي، دا کوم هنر نه ده. دا د مونږ د افغانانو سیاسي بېسوادي ښیي چې سیمې هیوادونه د منطقې هیوادونه او نړۍ هیوادونه په مونږ باندې ملنډې وهي. مونږ تر کوم وخته پورې ویښ کېږو؟ دغه ده چې دا اوس طالب وژل کېږي دا چېرته ښیښېږي؟ دغه ده چې دا اوس اردو چې مثال په توګه وژل کېږي دا چېرته ښیښېږي؟ مونږ خپل مړي بیرون نه راوړو. دا نورو دا خلک مونږ دپاره په درد نه خوري. ډېره منوره ماچ صاحب، بېرته تاسو ته راګرځم. او مهارت صاحب که د روسیې په دې وروستۍ خبره باندې هم لږه تبصره ولرئ. روسیې یو وخت طالبان د ځان لپاره ګواښ بلل، خو اوس یې تازه ویلي دي چې د طالبان دومره پیاوړي دي چې په افغانستان کې جګړې ته ادامه ورکړي. او بل دا ده چې طالبان وایي روسیې ته مستقیما ګواښ نه دی. ګوره دلته یو خبره باید موږ واضح باید وکړو، که څه هم موږ د پردې شاته څه تېرېږي، څه روان دي، په هغه باندې خو موږ نه پوهېږو ځکه هلته موجود نه یو. خو د حالاتو قراینو دغه خبرې چې دوی ګوري د یو تحلیلګر په حیث باندې یو تحلیل چې کوو، موږ هغه راڅېړو، ګورو چې دلته څه کېږي او د نګراني یا دغه څرګندونې د خلکو څه معنا او څه دلیل لري. دغه سیمه کې د ټولو ګټې دي، هر یو خپلو ګټو ته ژمنتیا لري، خپلو ګټو ته ګوري. او لویه لوبه راوانه ده د افغانستان ګټې متاسفانه پکې نه دي تشریح، یا افغانستان کدرونه چې دي یا چارواکي چې دي دوی نسي کولی، دا وړتیا نه لري چې خپلې ګټې ترلاسه کړي. ما نور هېوادونه داسې نه دي، هغوی خپلې ګټې ګوري، حالات ته ګوري. مخکې له دې نه چې امریکا دلته راسي په 2001 کال کې دغه سیمې ته د سیمې هېوادونو ګواښونه سره وکړل او ته دلته نسي کولی دلته راځي، که دغه سیمې هېوادونه وروسته د انقلاب د فرانسې نه د 1980 نه بیا خصوصا بیا په اروپا کې چې یو څه تغییرات راغله صنعتي او دا مسایل
دغه واړه هیوادونه د سیمې د لوی هیوادو په منځو کې تقسیم شوې، سره وویشل شولې. حتی دغه د ترکیې عثمانیه راتګ او بېرته یې دننه ړنګول، دغه مسایل ټول یو حالت درته درلوده. نو بنان کله چې امریکا راته چین، روسیې او دوی ورته ګواښونه وکړل، بیا راغی خپله بوش راغی دوی سره نږدې نه وکتله. هلته له خاتمي هغه وخت رئیس جمهور د ایران او په ترکمنستان کې سره وکتله، دوی ته د دوی ګټې تشریح کړلې، ورته ویل چې تاسو فایده څه ده، د موږ څه ده، څه غواړم څه کوم، په تفاهم باندې ته سره راغلي. داسې نه ده چې په ضدیت باندې په داسې کار راغلی بیا امریکا هم نه کول. بنان دلته یو غټه لویه لوبه ده او لوی جګړه ده. که دا جګړه موږ ونه کړو، یعنې خپل افغانان خپل منځ کې ونه کړي، یوې مسئلې ته چې اشاره وشوه دوی راځي دلته خپل بمباردوي. یوې مسئلې ته چې اشاره وشوه چې د افغانستان جګړه په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي چې که چیرې په افغانستان کې جګړه وي، پاکستان به هم آرامه نه وي. یا دا چې ایران وایي په ظاهره کې چې د هیواد امنیت د افغانستان سره تړلی دی، که چیرې په افغانستان کې امنیت نه وي نو دوی هم وایي د خوندیتوب احساس نشي کولی. خو وریماټ صاحب وویل چې برعکس دی، په افغانستان کې جګړه د دغو هیوادونو په ګټه ده، د همدغو هیوادونو اقتصاد د همدې جګړې څخه پیاوړی کیږي. نو موافق یې دې موضوع سره؟ بالکل دا داسې دی، یو حد لري، یو حدود لري. نه ایران نه پاکستان دغه اوسني نظام د حالت دا ساتي، دا نظام په دې ساتي چې دوی خپل کادرونه لري، ما ویل روزل شوي کادرونه راغلي دي، دوی منافعو ګټو دپاره کار کوي، په لوړو چوکیو کې حتی د وزارت، د ولایت او د مشاورت په لوړو چوکیو کار کوي، بهر کې بهر او دننه دوی تیار دي، دوی ګټې خوندي ساتي، دوی نه غواړي سر تغییر راسي، یعنې یو حده پورې دوی نه غواړي دغه وضعیت ډېر خراب او بدتر راسي. په ډېر خراب بدتر حالت کې د دوی ګټې او د دوی خواستې نه پچه کېږي او په ډېر ثبات او سوله امن کې هم نه کېږي، ځکه بیا نو په سوله ثبات په هغه وخت کې بیا دوی سره دغه ګټې چې دوی لاسوهنې لري او دغه زمینې څه مسایلې کړي دي، بیا دا نه کې بیا خامخا دوی سره ډیپلوماتیک اړیکې او د یو هېواد په حیث باندې دوی سره په نړیوالو معیارونو باندې بیا اړیکې کېږي. ځکه اوس دوی ګوري دغه وضعیت ډېر بحران ته روان ده، ډېر یو غیر مسؤله ما وخت ویلو وسلې دلته توزیع کېږي، په مختلفو نومو باندې کېږي. دا د ملیشې او دفاع د نظام او دا مسایل نه دي، ځکه دغه حرکتونه چې ورته وایي دا په جنوب کې په اول ځل په غزني کې 2014 کال کې، بیا په خوست کې، په شینوارو کې، په سروبي کې، په لوګر کې جوړ شول. همدغو خلکو ویل چې دا قومي مسایل دي او نشنالیستي دي، صاحب بحران راځي ولې اردو ته نه ځي. دا کوي نن بیا برعکس دا خبره، ځکه داسې برعکس وله خامخا په دې باندې دوی من پیږي. دلته کومه خبره شته تیاره موجوده، 3 لکه اردو ده، دا بله منځ ځي. ترکیه دې سیمې ته اوس راځي، امریکا وځي، ما همداسې نه وځي چې مکبش پړه وځي. 600 عسکر پرېږدم، میدان هوایي اخلم، رادار سیستم بندوم، درنې وسلې راوړم، B250 شپږ نور راوړم دلته، مهال د قومندې بیا وړم یا مرکزي اسیا ته یا د ډیورنډ کرښې هغه خواته یا د هندوستان خواته وړم. نو بنان دوی په دې باندې په ټول باندې په دې باندې خبر دي کېږي، ایران هم په دې باندې پیږي. له دې نه که وضعیت وړاندې وروسته کېږي د دوی په تاوان ده. که ټول طالبان راځي، طالبان اکثریت ټول سني مذهبه دي، د باندې پیږي دلته خطر ماته لري. پاکستان په دې پیږي چې اوس وخت کې ما ټول مواد لارۍ روان دي مرکزي اسیا ته شرقي اروپا پورې ځي. مګر که چېرې جګړه ډېره زیات وي، خامخا د عمران خان خبره چې زه نه څنګه چې رابط پراخ جوړ کړم او که ډېر ثبات وي بیا نو معامله بالمثل کېږي. د موږ مواد مثلا دوی په کراچۍ کې بندوي، ګندکۍ خرابوي، بیا راپرېږدي، بیا دغه رقم مسایل نشي کولی. نو په سیمه کې یو بل سره داسې باف لري ګنډه سوي. د موږ خپل هم ما وخت هم ویلې د موږ ثبات او د امنیت دا مسایل هم په هغه باندې کې په ګاونډیانو باندې دي. یو مسله باید بله ووایو، ځکه ما مخکې ویلې وه ډېر لاندې وایم وبخښه، دغه ښکېلاک یا استعمار چې یو چېرته ځي هېواد دوی خو ما وویلې چې تاریخونه او کلتور او فرهنګ هر څه د دې هېواد څېړي چې څه رقم راسي، څه رقم معامله وکړي. حتی د دوی وړتیا او فکر او ذهن دغه حس دی وطن دوستۍ و دا هم څېړي او بیا معامله کوي. ځینې هېوادونو کې هېوادونه ستر کوي، پرمختګ ورکوي، اتوم ورکوي، ته نوې ټکنالوژي ورکوي، ملاتړ یې ډېر کوي، ډېره پانګه پکې کوي، بیا په دې باندې ښکار کوي، نور هېوادونه پرې نیسي، نور هېوادونه پرې اداره کوي، په نور هېوادونو کې پرې مداخله کوي، لکه اوس اسرائیل چې ګورو، پاکستان ګورو یا ترکیه ګورو یا نور هېوادونه چې ځینې هېوادونه بیا چې دوی ګوري چې هغه وړتیا او دا نه لري، هغه نه غیر مسؤله جغرافیه جوړوي. غیر مسؤله جغرافیه په دې معنا چې نو هلته یو دغه نظام همیشه یو ضعیف نظام
ستنې او بنیادونه سیستمونه همیشه وټړنګوي لکه افغانستان چې د یمن چې د میامر چې د دغه بعضې هېوادونه چې لکه نور هم جنوب افریقا کې دي او سومالیا او دې ځای کې دلته بیا دوی لابراتوار جوړوي نه تر هغه خپله وسلې ټرینینګ کوي مثلا خپل عسکر ټرینینګ کوي ازمېښت کوي وسلې یا مثلا مارکېټ جوړوي وسلې خرڅول دپاره لوی لوی کمپنۍ تولید دپاره نه یوازې تنها دا نه ده مثلا یا عسکر دوی بیا دلته خپل عریفان خپل بدل اخلي یا دلته عریف راکشکاږي خپل رقیبان ډېره مننه وارث صاحب بیرته راګرځم تاسو ته تعدیل ورته جوړوي د باج جنبندي کې بیا هم تاسو ته راګرځم هغه هېوادونو ته لیږي ډېره مننه او ورماټ صاحب د سیمې هېوادونو چې د سولې په برخه کې کومې ژمنې کوي مثلا د ازبکستان ژمنه ده چې او بیا په طالبانو باندې غږ ده چې دا مسله د جنګ د لارې نه حلیږي او دوی د خبرو ته کینی فکر کوئ چې د سولې په برخه کې هغه رول چې مهم ګڼل کېږي د سیمې د هېوادونو مثلا څه موده وړاندې تاسو لیدل چې بېلابېل غونډې کېدې د افغانستان د چین د روسیې څو اړخیزې او درې اړخیزې او څلور اړخیزه غونډې هم کېدې د دوی رول د سولې برخه کې څه ده د دوی رول ډېر مهم ده که دوی رښتیا وغواړي دوی سیمې هېوادونه ډېر کار کولی شي او ښه جرګه کولی شي او ښه منځګړتوب کولی شي که دغه سیمې هېوادونه رښتیا وغواړي او یو داسې یوه کمیسون جوړ کړي مشترک کمیسون د دې سیمې ګاونډي هېوادونو نه او دوی جرګه وکړي د حکومت په منځ کې او طالبانو په منځ کې زه فکر کوم چې د 3 میاشتو کې 4 میاشتو کې په افغانستان کې ورجانه هم صلح راځي یا اوربند راځي هر څه کېږي خو دلته خبره داسې ده چې د مونږ د شمالي ګاونډي هېوادونو ازبکستان او ترکمنستان او تاجکستان دا هغه هېوادونه دي چې اوس هم روسان هلته پراخ شتون لري او د هغوی سرحدات تقریبا د هغوی لخوا نه اداره کیږي او داسې تر اوسه هم ځانګړی هغه صلاحیت یا هغه بهرني کوم سیاست چې باید دوی غوره کړي تر اوسه به هغه صلاحیت ته نه دي رسېدلی نو له بل پلوه یعنې د ازبکستان خبره د روسیې خبره ده د ازبکستان خبره کېدی شي د دوی خبره به دوی داسې یو ښه خبره کړې چې طالبان د حکومت د سره کېني سره راجوړ شي نو روسیه وایي چې موږ طالبان نه نور نه یېرېږو دوی نه موږ ګواښ نه وینو نو ته دا د کابل حکومت نه څه ستونزه لري د کابل حکومت تا باندې او په دې وروستیو کې یو بل څه شوي دي ورماټ صاحب که تاسو ته یاد وي تقریبا 1-2 میاشتې وړاندې د روژې په وخت کې هغه وخت کې چې د ترکیې د کنفرانس خبره ډېره توده وه هلته د سیمې هېوادونو هم جرګې کولې په اسلام آباد کې کېدې دا جرګې په کابل کې وشوې په ماسکو کې څو ځله دغه ناستې وشوې چې په هغې کې به تر ډېره امریکا روسیه او چین ښکېلو ایران هم په غیر مستقیم ډول پاکستان په دغسې جرګو کې ډېر کېناسته اوس چې په افغانستان کې جګړه توده شوې ده او تر بل هر وخت اړتیا لیدل کېږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندې شي اوس د سیمې هېوادونو تر منځ هم ناستې یو ډول درېدلې برېښي دلیل یې څه وینئ نو دلیل به دا وي چې د سیمې هېوادونو دپاره په افغانستان کې جګړه په ګټه به وي دلته د افغانستان د معادنو موضوع ده افغانستان کې د مواد مخدر موضوع ده افغانستان کې د ځنګلونو موضوع ده افغانستان کې په دې کې چین او روسیه هم دي امریکا هم پکې شامل یعنی امریکا هم په دې د دې غونډو کې وه او خبرې یې کولې نو اوس دلته ډېر د خلکو ګټې دي او دلته اوس اصلي موضوع د خلکو ټول پرېښې ده د جنګ میدان ته دا جنگ میدان کې څوک ګټي بیا هغې نه وروسته دوی بیا فکر به کوي چې ولا فلانکي ته باید دونه قدرت ورکړل شي او فلانکي ګروپ ته فکر کوئ چې په دې جنګ کې یا د دې جګړې څخه د امریکا د ستړي کېدو خبرې چې کېږي امریکا یا ستړی شوی یا د جنګ نه غواړي نه ګورئ امریکا دلته څه کړی دی چې هغه ستړی شي امریکا یو وخت کې راغی هغه خپل کوم کارونه چې برنامې چې هغه ټول تطبیق کړلې او سیستم یې ځان ته جوړ کړ برابر کړ خپل ستراتیژي سره یا کموي یا زیاتوي دلته خلک وایي چې موږ امریکا ته شکست ورکړو دا ورکړو دا هغه ټول هغه ساده خبرې دي چې موږ پخوا نه دا کوو یو څوک چې ځي خپل برنامه اجرا کوي بیا وایي یو ګروپ چې کېږي موږ هغه ته ماته ورکړه بل ګروپ چې راځي خپل برنامه اجرا کوي وځي بیا بل ګروپ چې کېږي موږ هغه ته ماته ورکړه بیا دا ځان ته یو جعلي شیان موږ جوړو دا په حقیقت کې چې موږ چاته چې ماته ورکړی نو ولې موږ داسې دونه ټوک ټوک مات یو نه ټول خلکو موږ ته ماته ورکړی ده موږ چاته تر اوسه ماته نه ده ورکړی او دلته خلک وایي چې امریکا ته ماتې ورکړه امریکا ته چی ماتې ورکړي امریکا خپل کارونه یې وکړل روزانه هغه دغه د اوس د خپل ستراتیژي سره هغه بل فصل چې شروع کېږي هغه به خپل به کار به کوي
او دغه بل فصل څرنګوالی معلوم نه دی. د بل فصل تر یو ډېره وخته پورې معلوم به نه وي، خو بیا دا معلوم به شي چې ډېری اقتصادي او هغه استخباراتي موضوعات به وي چې راتلونکي څو میاشتو کې او دا چې د افغانستان په ګټه تمامیږي یا د افغانستان ته زیان څه دی په دې برخه کې لازم وضاحت شته. بالکل خبره اوس دلته داسې ده چې ګوره بایډن وویلې چې هلته لاړل چې موږ ته کومک وکړي. بایډن وویلې تیاره درته درکوم، سلا درته درکوم، پیسې درته درکوم. لاړ شئ په خپل منځ کې جوړ شئ، خپل هغه وکړئ، خپل رهبري جوړ کړئ، په خپل منځ کې کښېنئ او خپل کارونه مخته وسئ. مونږ خو داسې یو ټمبل سیاستمداران لرو چې وایي چې بس نو راځه دا د یو وخت کې څوک تللی و، دا د امریکایي سفارت هغه وخت کې زلمی خلیلزاد سفیر و، ورته ویلې والا صاحب مې دفتر مو راکړه شما رنګ کړي، یو ډېر لوی سړی. نو مونږ چې یو ذاتاً مونږ ټمبل یو، هغه کم انرژي، هغه کم هڅه، هغه کم کارونه چې وشي مونږ د سیاست په ډګر کې دا کار نه کوو، د ملي منافعو په تامینولو کې مونږ دا کار نه کوو. دلته مونږ دلته دې ته کینو چې ولا فلانکي ته ما داسې ماته ورکړه، فلانکي ته مې داسې ماته ورکړه. آخر خبره چې راوچې شي ده یا کوم ریاست عمومي ده یا کوم موینیت ده، بالاخره چې ډېر خبرې ورجانه سړی مې ولا ما داسې ماته ورکړه چې سړی مې وزارت نه مې وشاړه. ډېره مننه. دا کمال نه ده. نو بس په جمبندي کو حل لاره څه ده مارج صاحب؟ څه وشي که ډېر لنډ راته ووایې په دې وخت کې چې د سیمې هیوادونو رول هم ډېر مهم ګڼل کېږي او د باس نه دا معلومه شو چې د سیمې هیوادونه تر ډېره خپلې ګټې ګوري، که چېرې د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې وکتي دا جګړه اوږدېږي، نو څه کول پکار دي؟ ډېر لنډ راته ووایه مارج صاحب. بخښنه غواړم ګوره دغه د سیمې هیوادونه په دې باندې پوهېږي د امریکا کوم مرسته کوي دوی په دې باندې پوهېږي چې په څه شي مرسته کوي. په تعلیم او تربیه کې مرسته کوي، په زراعت کې مرسته کوي، په ساختماني کې، په امنیت کې مرسته کوي. څه ورکوي موږ ته؟ ټراکټور کوي که تیاری راکوي. نو بنام دغه مسایلو ته په کتو سره دوی په دې پوهېږي چې کله موږ د پیسه دې امنیتي سکتور دپاره راکوي جګړه ګارانټي کېږي او جګړه دوام پیدا کوي. دغه د سولې په نوم باندې په دې پوه سوي ما وخت وویلې 2001 کال کې چې راتلله معامله سوې ده، دغه د معاملې نه سرغړونه روانه ده. هغه پروګرام چې و هغه سرغړونه ځکه د سیمې هېوادونه اوس حرکت کړی ده، اساسات راپورته سوی ده. هغه وخت کې بله د سولې په نوم باندې اوس یو معاملې روانې دي. سوله ده، که سوله وغواړي سبا به سوله کېږي. د سولې کلي د سولې معامله دوی سره په لاس کې ده. نو بنا دغه جګړې ته دوام ورکوي تر هغه چې د خپلو راتلونکي برنامو ته یو فشار ورکړي. په دولت هم فشار راوړي، دا واضح وایم، په ملت هم فشار راوړي. نرخونه پورته کېږي، لارې بندېږي، برقونه قطع کېږي، ستونزې جوړېږي، ملیشې جوړېږي، غیر مسؤل وسله اقتطاع کړي. الله را دا ده چې له سیمې هېوادونو سره باید تفاهم وسي، خپلې ګټې د هغوی ګټې باید تشریح سي، یو پلان باید جوړ سي منظم، وغږي ورسره کښېني. لاره حل به دا یو ملت ته د ملت اراده باید پکې تمثیل سي، ملت متنوع تاسو حل لاره فقط یو جمله کې چې وخت تمام دی. حل لاره به دا چې د موږ حکومت باید د افغانستان هغه بومي سیاست فرهنګ باندې ځان پوه کړي. هر څوک چې اوس چېرته چې ناست دوی اول ځان دغه هېواد د افغانستان د سیاست د حکومت کولو په فرهنګ باندې ځان پوه کړي. دویم چې باید ډېر کوشش په دې وشي دا د نظام شریکان په ځان راټول کړي. یو مړۍ ډوډۍ ورکول، میلمستیا کول، کېناستل، یو څه امتیاز ورکول دا داسې کوم لوی خبره نشته دی. خیر ده دا چې سل ته څو تو خوري، یو 40 یو شل بل چاته هم ورکړه، هغوی باندې هم خرچه وکړه. بل باید د نظام چې شریکان چې را سره راغون کړل باید د منطقې او د نړیوال په سطحه باید په ډیپلوماسي کې موږ ډېر فعالیت وکړو. سیمې هېوادونو ته لکه چې مارج صاحب ویله باید موږ قناعت ورکړو، هغوی سره باید نوی تعریف ولرو، نوی د منافعو باندې باید موږ کار وکړو، نوې ستراتیژیګانې ولرو او په څنګ کې باید طالبانو سره باید کار وشي چې هغوی ته باید موږ قناعت ورکړو. تاسو د دغه هېواد بچیان هستئ، د موږ ورونه هستئ، په دغه جنګ سره په دغه کوم شي سره چې تاسو را روان هستئ دې سره حکومت نه کېږي، نه دغه هېواد تاسو سره په دغه حالاتو مني او نه نړیواله مني. ډېره مننه. د افغانستان د دیموکراسۍ د معاصر مشر امام محمد وریماچ او له لندن را سره پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز معرج چې د افغانستان په تړاو د سیمې هېوادونو په وروستیو څرګندونو را سره غږېدل. بحث همدومره و، تر بیا مو الله مل شه.